अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। हम इस वक्त गुलबार नंबर 2 इच्छ सलमा रोड पर मौजूद हैं, जहां खुले मैन होल न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि आम शहरियों के लिए भी मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। हैरान कुन अमर यह है कि मेन शाहराह पर खुले मैन होल इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। इस बारे में मकामी अफराद का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, मेरा नाम उमर है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। और ये जो है गुलबहार का मेन इलाका है, मेन रोड है। यहाँ पे काफ़ी स्कूल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अरसे से ये मेन हॉल ये भी टूटा हुआ था, वो आगे वाला भी टूटा हुआ है। और जो है काफ़ी दफ़ा यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। रात के टाइम अक्सर जिन रक्षों की या गाड़ियों की लाइट नहीं होती है तो उनको दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी दफ़ा मैं गवाह हूँ कि यहाँ पे रक्षे इसमें गिर चुके हैं, जिन ज़ख्मी भी हुए हैं आवाम इसमें। और काफ़ी दफ़ा यहाँ पे बच्चे भी इसमें गिरे हैं। और आवा जो है इंतज़ामिया इसके बारे में कोई जो है वो नहीं करती। इधर तो आम आवाम हम अपने तई जो है यहाँ पे करते हैं। अक्सर ये जब टूट जाता है तो कभी कुर्सियाँ आके लाद पे रख देते हैं, कभी पत्थर आके रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारा मुतालबा ये है कि ये जल्द से जल्द ये ठीक किया जाए और पायदार तरीके से, ये नहीं कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद फिर टूट जाए, क्योंकि ये यहाँ पे सब स्कूल ही हैं इस रोड पे। और बच्चों को भी तकलीफ़ है और औरतों को भी तकलीफ़ है और बूढ़ों को भी तकलीफ़ है। और ट्रैफिक का मसला यहाँ पे, क्योंकि ये मेन होल जब टूट जाता है तो ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। जी دا من هول دی تقریبا 2.5 میاشتې وشي دا کولاو دی. ډېر خلک ځي راځي WSSP ته درخواستونه شوي دي، جدي اکسیډنټ شوی، ګاډی پرېوتې، ډېر تکلیف دی دې موږ ته، او د دې پوره کارکردګي وشي چې انشاءالله دا ځای دغه شي. او هغه من هول دی دویم زموږ دکان مخې ته، د هغې باندې موږ خپله 12,000 روپۍ لګولي، موږ بند کړی دی. تقریبا 1.5 میاشت هغه هم همداسې پروت و، نو هغې باندې موږ 12,000 روپۍ لګولي دي. اکسیډنټ شوی ګاډي پرېوتې دي، ریړه پرېوتې ده، سپین ږیرې سړی، ماشومان، ګاډي، موټرسایکلې، هر څه شوي دي. چې اخبار والا بیان هم ورکړی دی، نور خلک هم راغلي، تصویران یې ایستي دي، واپس تللی دي، هېڅ هم نه دي شوي. مین هول دې وشي، دا سړک دې مکمل کلیر شي، سکول ماشومان دي، بسونه راځي او روډ بلاک شي، نو ډېر مشکلات راځي دې سره. زما نوم دی زبیر جی، او دا مل هول تقریبا 2 میاشتو نه کولاو دی که نه. او دې د چوټۍ دوران کې دا وړو مور غورځېږي، رشکې مور غورځېږي، ګاډي مور غورځېږي، او د ټرافیک ته ډېر زیات نقصان دی که نه. بله خبره دا راځي چې هر یو رش دلته کې، نو دې مل هول کې د وجې دې خوا غاړو ته ځي، ګاډي هم وي، انسانان هم وي که نه. نو دې 2 میاشتې وشوې تقریبا چې د دې څه بندوبست نه دی. زموږ دا مطالبه ده چې د دې دپاره دا ډکنې کېږي او دا مل هول برابر کې، مطلب دا دی که نه. او دا لارې سیټ کې به دا مطالبه ده، د دې ډېر وخت وشو، دا د دې وخت نه راغلی. زما یوسف نامه ده او دا علاقه رشید ټاون دی، ژوند نمبر 3. دا منهول همیشه پکې د شپې ماشومان زنانې نو چې روانې چې چاکاڼی کې خو ټیک ته بچې که نه خو پکې ورپروزي. دې د لاسه ډېرې زیات نقصانونه د ماشومانو زنانو کېږي. خو انتظامیه ته مونږ ډېر وویل، خو هغوی د فنډس په مسله کې کله وایي فنډز نشته، کله وایي دا نشته. نو مونږ دې د باره کې ډېره خبرې وکړې او د دې د مسله حل نه شوه. خو دا ستاسو په چینل اوس مونږ دا د انتظامیه والا ته وایو چې د دې د مسله مونږ ته حل کړه. دا منهولونه مضبوط جوړ دی. دا مین روډ ته دې باندې غټ ګاډی راشي، یو ورځ هم هغه کار ونه کړي منهول مات شي، خو مونږ لپاره دا ډېر غټ نقصان دی. جی دا جی ګلوار نمبر 3 دی، زما نوم اشرف خان دی او رشید ټاون سره د دې 3 میاشتې وشولې، که 2 میاشتې تقریبا دا وشولې. دا منهول دلته نه، دا دغه لرې شوی دی. 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد خامخا ورځ بعد خامخا دې کې خو ګاډی غورځېږي. دغه رنګې د عوام ته بیخي تکلیف دی، دې کې شک نشته. د شپې پکې ماشومانو ته ډېر دغه تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی. لا اوسه پورې دې باندې څه ایکشن نه دی اخیستل. هغوی بالکل ګټلي دي دلته، همدغه مخکې ځایونو کې دفتر دی، هغوی خامخا دلته نه ګند راوچت کړي، برې پرېږدي، هغه لاړ شي، واپس لاړ شي. موږ ورته ویناګانې هم کړي دي، د دې ځای دغه دوکاندارانو هم ورته ویناګانې وکړلې، خو لا اوسه پورې هغوی اوس څه ایکشن وانه اخیستلو.